أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منغا حروف هجاء ويلدي سيدة ده هغين ورستا زمن دا ټیم چې د مخارج الحروف شروع شوي دي، مخارج څه ته ویلی شي، دا ټول یې قسې مونږ کړي چې مخارج څه ته ویلی شي. مخارج څو دي؟ صحیح ده. نو مخارج د مخرج جمع ده، مخارج د مخرج ویلی شي د حرف د راوتو ځایګي ته، ټول مخارج اوولس دي. صحیح شوه؟ نو هغه دا دي: مخرج نمبر 1 الف واو او یا مده. صحیح شوه؟ ادا کیږي د خولې د خالي ځای نه. د خولې خالي ځای ما تاسو ته ښودلی چې د خولې خالي ځای کم ځای دی. او بیا پرونی سبق کې منګه چې د الف مده، د واو مده او د یا مده تعریفونه کړیو چې الف مده څه ته وایي، واو مده څه ته وایي او یایي مده څه ته وایي. هغه به زر ضروري هم زما ټایم لګ دی، بیا به مخارج نوی سبق وایو. صحیح ده. الف مده موږ ویلیو چې کله الف خالی او مخې ته حرف باندې زبر وي دې ته الف مده ویلی شي، لکه با الف زبر با، تا الف زبر تا. صحیح شوه؟ د یا الف زبر یا پورې دې ته موږ ویلي الف مده. صحیح ده. واو مده دې ته وایي چې واو ساکنې او مخې د حرف باندې پیش وي، هغې ته واو مده ویلی شي. په واو باندې غړوندۍ مخې د حرف باندې پیش وي، دې ته واو مده ویلی شي، لکه حمزه واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو، یا واو پیش یو پورې. صحیح ده. او یای مده هغې ته ویلی شي چې یا ساکنه وي او مخې د حرف د لاندې زیر وي، هغې ته یای مده ویلی شي، لکه حمزه یا زیر ای، با یا زیر بی او یا زیر یی پورې. صحیح شوه؟ دا د الف مده، د واو مده او د یای مده تعریف شو چې الف مده څه ته وایي، واو مده څه ته وایي او یای مده څه ته وایي. हाँ भाई ठीक हो गया। कुछ तो थोड़ा मसला आया था, इसी वजह से बस थोड़ा परेशानी हो गया था। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ठीक, मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह पाक ने ठीक किया. ها نو وس دا منګه ویلو چې الف مده واو مده او یا مده. صحیح ده. نو وس په منګه مخکې د چې کوم سبق ته هغه بوایو چې مخرج نمبر 2. صحیح شوه؟ مخرج نمبر 2 بوایو حمزه ها ادا کیږي د مرای د اخر نه. مخرج نمبر 2 حمزه ها ادا کیږي د مرای د اخر نه. دیتا چرګي هم ها ویلی شي او چشمو ولا ها وتم ویلی شي او امها چې دې ته ها هم ویلی شي. صحیح ده. خو دلته به موږ صرف ها وایو چې ها پیژنو. صحیح شوه؟ چرګی ها ورته وایي، څوک ورته چشمو والا ها وایي. صحیح ده. نو الف چې دی، الف تاسو ته ما ویلي چې الف نو زبر زیر پیش په بني الف وي، او چې زبر زیر پیش پې را نو هغه به حمزه ته کنورټ کېږي. صحیح شوه؟ نو حمزه او ها دا دواړه د مرۍ د اخر نه ادا کېږي. لکه دې نقشې ته به ګورئ، دا نقشه په ذهن کې ساتئ. دا نقشه ده. صحیح ده. دا نقشه ده. نو دا تور ځای چې تاسو ته ښکاري دا تالو دی او د دې نه په کته دا ټوله څه ده؟ مرۍ ده. نو دا کومه مرۍ چې موږ ته په مثال په نظر راځي، د اخر چې کوم ځای دی سینه چې کوم دی نه لاندې نه سینه شروع کېږي او مرۍ ختمیږي، دا ډوغل غوندې چې دی، دغه ډوغل نه په کته به دا دوه حرفونه چې دي دا ادا کېږي. صحیح شوه؟ لکه حمزه ها، حمزه ها، حمزه ها، حمزه ها. صحیح شوه؟ حمزه ها ادا کیږي د مرۍ د اخر نه. حمزه ها ادا کیږي د مرۍ د اخر نه. مخرج نمبر 2 حمزه ها ادا کیږي د مرۍ د اخر نه. صحیح شوه؟ د مرۍ اخر مو پیژن په دې نقشه کې بیا وګورئ. که مثال یو انسان هغه په خپل مرۍ ګوته کیږي نو په دې کې د سورې غوندې دی، هغې سوري نه په کته دا څه ادا کیږي؟ د حمزه ها ادا کیږي. صحیح شوه؟ او د مرۍ د اخر نه چې انسان کله سینه خراب شي یا د ماشوم سینه خراب شي، هغه سینې نه اواز راوځي، نو د اق ځای نه به موږ څه کوو؟ دا دوه حرفونه به موږ راوباسو. صحیح ده. حمزه ها، حمزه ها. صحیح شوه؟ مخرج نمبر 2. صحیح شوه؟ ها اوس وایو مخرج نمبر 3. مخرج نمبر 3 او مخرج نمبر 4 دا 1 2 3 4 مخرجونه قریب المخرج دي، خو صرف په دې کې فرق دی، لږ کوټې معمولی فرق دی پکې. صحیح شوه؟ مخرج جدا دی. نو مخرج نمبر 3 وایي عین ح. څه شی؟ عین ح. نو د کوم ځای نه ادا کېږي؟ ادا کېږي د مرۍ د مینځ نه. نو مرۍ مینځ کوم ځای دی؟ په اسان حساب چې په دې مرۍ کې کوم اډوکې راوتی دی، اډوکې نه معمولي چې لږ کته کوز شي نو په دغه ځای نه عین ح ادا کېږي. لکه دې نقشې ته وګورئ، دا د مرۍ څه دی؟ منځ دی. صحیح شوی دی؟ منځ دی. دا د مرۍ اخر دی، دا د مرۍ لکه دې نه په کته که دا حمزه ها ادا کېږي څه مسله به نه وي. او مرۍ د منځ نه به چې دی په کم ها او غین باندې ټکي نه یې، په دې دوه باندې ټکي دي، د دې مخرج جدا دی. په کم باندې ټکي نشته که نه، دې مخرج جدا دی.
دا به د مرای د منځ نه ادا کیږي. د کوم ځای نه به ادا کیږي؟ د مرای د منځ نه به ادا کیږي. صحیح شوه؟ نو څنګه به وایو؟ مخرج نمبر 2 مخرج نمبر 3 عین ح ادا کیږي د مرای د منځ نه. مخرج نمبر 3 عین ح ادا کیږي د مرای د منځ نه. د کوم ځای نه؟ د مرای د منځ نه. مخرج نمبر 2 حمزه ح ادا کیږي د مرای د اخر نه. او مخرج نمبر 3 عین ح ادا کیږي د مرای د منځ نه. د منځ نه. صحیح ده؟ مخرج نمبر 4 غین خ غین خ ادا کیږي د مرای د اول نه. لکه په دې نقشه کې تاسو ګورئ دا نقشه ده. نو دا دوه حرفونه غین او خ دا به من کلک وایو لکه د انسان چې کله مرای تخنیږي یا مرای سمسلی اخراج کې توکي نو دغه ځای نه دا دوه حرفونه ادا کیږي. په کوم منځي ټکی د پاسه راشي دا غینه غین او خ ادا کیږي. صحیح شوه؟ نو څه ادا کیږي؟ غین او خ. صحیح ده؟ غین او خ. غین خ ادا کیږي د مرای د اول نه. صحیح ده؟ د مرای د اول نه. نو اوس مخې تاسو ته وایي چې په دې توره کرښه کې دې شپږو حرفونو ته حروف حلقي وایي. دې شپږو حرفونو ته څه وایي؟ حروف حلقي وایي. نو حروف حلقي ورته ولې وایي؟ چې دا د مرای نه ادا کیږي. لکه دوه حرفونه دا دي حمزه ح او دوه حرفونه دا دي عین ح او دوه حرفونه دا دي غین خ. صحیح شوه؟ نو دا شو ټوټل شپږ حرفونه. شپږ حرفونه شو. نو دا د کوم نه ادا کیږي؟ مرای د ټول د مرای نه ادا کیږي. صحیح شوه؟ دې ته حروف حلقي وایي. چې تاسو ته یاد چې زه تاسو وکم چې حروف حلقي څه ته وایي؟ چې مرګي ته یاد چې حمزه ح عین ح او غین خ. صحیح شوه؟ نو دا شو زمونږ نننی سبق. مخرج نمبر 2 بیا توکیدای. مخرج نمبر 2 حمزه ح ادا کیږي د مرای د اخر نه. مخرج نمبر 3 عین ح ادا کیږي د مرای د منځ نه. مخرج نمبر 4 غین خ ادا کیږي د مرای د اول نه. دې شپږو حرفونو ته حروف حلقي وایي. په اسان حساب د کتن دلته بر لیکل دا برکت نه شروع کوي. لکه حمزه ح د مرای د اخر نه او عین ح د مرای د منځ نه او غین خ د مرای د اول نه. صحیح شوه؟ نو دغه سبق شو زمونږ نن. او چې کوم ملګري و سبق ویل غواړي نو هغه میک کولی او که سبق واوروئ او که نه نو بیا به چونکې بس کو بیا به انشاءالله سبق خیر راځو لایو که مسله بسم الله الرحمن الرحیم. وایه غین ح به ادا کیږي د مرای د اخر نه. مخرج نمبر 2 غین ح به ادا کیږي د مرای د اخر نه. مخرج نمبر 2 کې غین ح کم دی. ته ګوره دې قاعده ده. حمزه ح حمزه ح مخرج نمبر مخرج نمبر 2 حمزه ح ادا کیږي د مرای د اخر نه. او مخرج نمبر 3 غین خ ادا کیږي د مرای د منځ نه. او مخرج نمبر 4 ادا کیږي د مخرج نمبر 4 ادا غین ح ادا کیږي د مرای د اول نه. د کوم ځای چې ستا مرای تخنیک یا اخراج کې توکي دا ځای نه ادا کیږي؟ غین خ غین خ ادا کیږي د مرای د اول نه. دیش پګو حرفونه څه وایي؟ دیش پګو حرفونه ته حلقي حروف وایي. حروف حلقي وایي. صحیح شوه؟ حروف حلقي وایي. شاباسي. د قشن بل مرګري الیاس وروه. بسم الله الرحمن الرحیم. مخرج نمبر 2 حمزه ح ادا کیږي د مرای د اخر نه. مخرج نمبر 3 عین ح ادا کیږي د مرای د منځ نه. مخرج نمبر 4 غین خ ادا کیږي د مرای د اول نه. او دیش پګو حرفونو ته حروف حلقي وایي. حروف حلقي وایي. بل مرګري سوکي اورول غواړي. بسم الله الرحمن الرحیم. تو سمجھ گیا بھائی؟ بولو بولو. وایا وایا صحیح ضروری وایا. بولو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مخرج نمبر 2 حمزه ح ادا کیږي د مرای د اخر نه.
عین خا ادا کیږي د مرۍ د منځ نه. مخرج نمبر 4 غین خا ادا کیږي د مرۍ د اول حصې نه. ماشاءاللہ حروف ته حروف حلقي وایي. ماشاءاللہ حروف دی برابر دی. ہاں اوکے یہ مدینے والے پڑھو. ایک منٹ صبر کرو، زبون آ گئے. ہاں زبون آ گئے تو بس تو زبون سنبھالو. ہم ادھر کام کریں گے، کام کے لیے ہم بھی زبون کے لیے چاہتے ہیں. ہاں نو بس مرګري پوه شوي څوک څه کمنټس کول غواړي نو ویلی شي. حروف بولو بولو. چھ حروف. حمزہ ہا یہ گلے کے نیچے جگہ سے ادا ہوتا ہے. غائن ہا یہ جگہ کے گلے کے درمیانی جگہ سے خارج ہوتا ہے، درمیانے والے حصے سے. ہاں درمیان. غائن ہا یہ اوپر والی جگہ سے خارج ہوتا ہے، نکلتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، لیکن ان دونوں میں فرق کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو جس پر نقطہ ہے اور جس پر نقطہ نہیں ہے ان دونوں میں فرق کرنا ہے. ایسا نہیں کہ دو ہم بھی پڑھے مخرج نمبر 3 عین ہا اور مخرج نمبر 3 عین ہا. نہیں، اس میں مثال عین ہا گلے کے درمیانے حصے سے اور مخرج نمبر 4 غین خا گلے کے اول والے حصے سے. ٹھیک ہے جی ہاں شکریہ.